یو کس تپوس کړی دی چې د انبیاء علیهم السلام قبرونه لکه هود علیه السلام، صالح علیه السلام، شعیب علیه السلام، اسماعیل علیه السلام دا د رکن یمانی او مقام ابراهیم او د زمزم شریف په منځ کې دي، بلکې 99 پیغمبرانو قبرونه. آیا دا صحیح ده او کنه؟ دا روایات تی تاریخی او کمزوری دی، پسې شاته پوخ مضبوط دلیل نشته. البته دومره ده چې اکثر انبیاء کرام چې د هغوی په قوم باندې عذاب راغلی دی، نو هغه انبیاء کرام بیا راغلی دي مکې ته، هغه علاقه یې پریښې ده. لکه صالح علیه السلام قوم چې کله هلاک شو نو هغوی بیا راغلل مکې ته. هود علیه السلام چې قوم هلاک شو نو بیا راغلل مکې ته. نو ظاهره ده چې د الله جل شانه کور سره پاتې کېدل، او بیا چې کله په هغوی باندې مرګ راغلی، مرګ هر چا ته شته دی، انبیاء کرامو د دنیا نه تشریف وړی دی، نو بیا به دفن شوي هم دلته وي. نو دوه قوله دي، یو قول دا دی چې دا قبرونه په مینا کې دي، او دویم دا ده چې د خانه کعبې سره نږدې ښخ دي. لکه د اسماعیل علیه السلام د مور بیبي په باره کې یو روایت دا دی چې د هغې تدفین په حجر کې شوی دی، چې حتیم وطن سبا ویلی کېږي، خانه کعبې سره متصل چې کومه ټوکړه ده. نو به هر حال داسې پاخه اقوال نه دي مضبوط چې سړی په باندې کلک ودرېږي. نو عموما دا مقبره چې وه دا به مینا کې وه، مړي بالته کې ښخېدل په هغه زمانه کې. والله اعلم.